الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب القدر والاحترام پیری طریقت جناب حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ارادہ محترم جناب حضرت مولانا محمد زاہد عابد پشاوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد یونس قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا احمد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دغه مجلس مہمانان خصوصی جناب حضرت مولانا قاری غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا قاری عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اما دزلہ ہنگور دزلہ قرم دزلہ ورگزئی ارباب مدارس نظمائی تعلیمات او د شعبہ حفظ د شعبہ تجوید د شعبہ ناظری ډیرو قدرمنو مدرسینو حضرات او په دې مجلس کې د دین علاوه زموږ کوم معززین دي د ټولو ناول خو زه خپل طرفونه د وفاق المدارس العربیه پاکستان مسؤلینو طرفونه د جامعې د طرفونه ایتاسو ټولو رغلو درنو ملمنو مقتدر علماء د زړه کومې شکریا ادا کوم ستاسو په یو ادنا دعوت باندې د وفاق المدارس العربیه د طرفنا لبیک ویلو خپل مصروف وخت کې خپل قیمتي وخت کې وقتو بسلو دي زیاتم تشریف راوړلو. الله دې تاسو دغه حاضرۍ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او د مدارس دینیه او د وفاق المدارس العربیه پاکستان د استحکام او د ترقی ذریعہ وګرځي. دې سره سره زه د مفتی یونس بودی سره په میدان کې کوم رفقای کار دي د جامعه مدنیه د دویم شکر گزاریم چې د تاسو ټولو ملمنو مقتدر علماء کرامو ضیافت ملمستیا ډېرې په خوشحالۍ باندې قبول کړه او ویل چې دغه خدمت مقامون کراکې موږ د ټولو علماو ښې طریقې سره اکرام هم کوو. نو په دې باندې هم وفاق طرفنه د دغې جامع مهتممو دي سره کوم رفقای کار دي د دویم شکر گزار یم دعا کوم چې الله د دوی دغه ټول خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. سامعین محترم، نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او خوشحالۍ خبره ده چې موږ تاسو ټول د یو چت لاندې د مختلفو مدارسو مهتممین مدرسین نظما هغه شریک یو. ما او تا ته دغه اجتماع اندازه نه لګېږي چې د دې څومره فواید دي د دغه اجتماع څومره برکات دي، ما او تا ته د دې اندازه نه لګېږي. خو مختصرا یې څو خبرې زه عرض کوم د دغه اجتماع په حواله. داسې قسمه اجتماعات څه کله کېږي نو د دې ډېر لوی فواید وي. ټولو نه لویه فایده د دغه اجتماع دا ده
بعضې کسان داسې دي څه کال به کېږي مونږ هغوی سره ملاقات نه ده شوی، ځنه به داسې 6 میاشتې کېږي هغې سره ملاقات نه ده شوی، ځنه به داسې چې کلونه به تېر شوي مونږ یو بل سره لیدل نه دي شوي. دغه اجتماع په برکت سره نن دا ټول علماء کرام مدرسین په یو ځای باندې راجمع شول او ټولو په خپل مابین کې ملاقات وکړو. یو مدرس دا غوښتلی چې ټولو علماو سره ملاقات وکړم، یقینا ډېر وخت به هم هغې نه صرف کېدلو، خرچه به هم ډېره زیاته کېدله، بیا به هم داسې علماو سره د دې ملاقاتونه هغه مشکل هم و، بلکې مشکله خو پرې کېده څه ناممکنه و. نن وفاق المدارس العربیه تاسو یې پلیټفارم درکړو، تاسو یې ټول په یو ځای باندې راجمع کړئ، یو بل سره لیدل کتنه مو شول، ملاقاتونه مو شول. او د دغې ملاقاتونو فایده څه ده؟ د دغې ملاقاتونو لوی فایده خپل مابین کې اخوت او محبت ده. دا علماء کرام چې په یو ځای کې کښېني، یو بل سره لیدل وشي، یو بل سره ملاقات وشي، نو ملاقات سره او په تګ راتګ سره محبت زیاتېږي. او وفاق غواړي هم دغسې مدارسو په مابین کې نظم و ضبط وي، مدارسو په مابین کې ارتباط او اتفاق او اتحاد وي، دوی په مابین کې دوری نه وي، دوی په مابین کې بغض نه وي، بلکې دوی په مابین کې نزدېکت وي. دغه اجتماع دغه عظیمه فایده ده. یو بله فایده هم د دغې اجتماع ده. داسې قسمه اجتماعاتو کې چې کله موږ تاسو شریک شو، د یو بل حالاتو نه خبر شو، د یو بل کارګزارۍ مخې ته راشي، کم مدرسه داسې وي چې په هغې کې کمې کوتاهي وي چې د مشرانو خبره واوري، نو هغې ته اندازه ولګېږي چې ما په مدرسې کې خو د دې شي کمی ده، فوراً هغه فیصله وکړي د کم کمی ده دا ما په مدرسې کې شته، هم او د دې مسله به هم زه کوم. یو بل احوالو نه هم خبر شي او کم کمي کوتاهي کمزورۍ وي هغې نه هم سړی خبر شي او د هغې ازاله ښې طریقې سره بیا ممکنه شي. او د دغې اجتماعاتو لویه فایده دا هم ده چې دې سره د ډېرو فتنو سد دباو کېږي. زه دا وایم چې کېدای شي د دغې خبرې ادراک تاسو ته نه وي، خو دغې مشرانو ته وي چې کوم ځای کې علماء کرام راجمع شي، کوم ځای کې د علماو د مدارسو اجتماع وشي، په هغه علاقې کې لوی لوی فتنې وي، هغه فتنو دپاره دغه اجتماع عظیم سد دباو وګرځېږي. پوه هم سړی نه شي کومې فتنې روانې، هغه فتنې الله تبارک وتعالی ورسره زایله کړي، که هغه عوامي فتنې وي، که هغه حکومتي فتنې وي، که هغه پټې فتنې وي، که هغه ښکاره فتنې وي، د داسې قسمې اجتماعاتو په وجې باندې الله تبارک وتعالی دغه فتنو څخه دفاع وکړي. زما عزتمندو، دغه کومه اجتماع ده دا تربیتي اجتماع ده، او د تربیت په مو تاسو کې هر څه د تربیت محتاج ده. ما او تا خو ډېر کمزور یو، انبیاء علیهم السلام هم د تربیت محتاج وو، هر نبی صلی الله تبارک وتعالی رالېږلی ده، نبوت نه مخکې د هغه تربیت بندوبست یې کړی ده، هغې نه بعد یې نبوت ورکړی ده. تاسو به اورېدلي هم وي، تاسو به کتلي هم وي، تاسو پړاو کړي هم دي. حضرت موسی نبینا علیه السلام هغې ته چې الله تبارک وتعالی نبوت ورکوي، ډایرکټ نبوت نه ورکوي، داسې ماحول یې ورته جوړ کړو چې موسی علیه السلام مجبوره شو لاړ شعیب علیه السلام سره. شعیب علیه السلام سره 10 کاله تېر کړل. دا 10 کاله چې موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سره تېر کړي دي، علماء کرام فرمایي، مفسرین او محدثین فرمایي، وی دا د تربیت لپاره الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام او شعیب علیه السلام ته لېږلی ده. 10 کاله تربیت، 10 کالو نه بعد الله تبارک وتعالی بیا ورته نبوت ورکړی ده. هکذا چې څومره انبیا علیهم السلام تاسو ګورئ، نبوت نه مخکې د هغې تربیت الله تبارک وتعالی کړی ده. امام ابو یوسف رحمه الله په خپله باندې فرمایي، وی زه چې د قاضي او قضات جوړ شوی یم، ما ته چې د دومره لوی مقام میلاو ده، لوی منصب میلاو ده، دا په څه باندې میلاو ده؟ ما ته دا په علم باندې نه ده میلاو، ما ته په دې زده کړې باندې په دې علومو باندې نه ده میلاو، بلکې ما ته که دغه مقام میلاو ده دا د امام ابو حنیفه رحمه الله صحبت او د هغې د تربیت په وجې باندې دغه مقام ما ته میلاو ده. که ما د امام ابو حنیفه رحمه الله صحبت نه وی اختیار کړی، د هغې تربیت مې نه وی حاصل کړی، هغې په تربیت کې زه پاتې شوی نه یم، نن به دغه عزت او دغه مقام دغه مرتبه ما ته به کله هم نه میلاو. دا د تربیت برکات دي، او دغې تربیت دپاره دغه پروګرام منعقد ده. علماء کرام فرمایي د تربیت مثال داسې ده لکه یو چاقو وي، تیره چاقو ده، دغه چاقو که چې ته تربیت یافته سړي ته ته ورکړې نو دا به صحیح استعمال کړي، او که غیر تربیت یافته سړي ته تا حواله کړلو هغه به نقصان کوي. دغه چاره ده که ډاکټر ته ورکړله هغه په دې سره سرجري وکړي، یو جان بچاو کړي، یو انسان بیمار ده هغه بیمار ازاله ورسره وشي، هغې ته الله ژوند او زندګۍ ورکړي، او
او کداغه چاړه قاتل ته ورغله کداغه چاړه یو نافرمانه بیکار انسان ته ورغله هغه خو جان بچول برګاده چې څومره نقصانونه هغه کوي نقصانات هغه کوي هغه ورسره کولی شي دغه مجلس دا تربیتی مجلس ده وفاق المدارس العربیه پاکستان زموږ څومره شکریا ادا کړو دغه مشرانو دا کومه ده موږ شکریا نشو ادا کولای چې داسې ښایسته پلیټ فارم هغه موږ ته مهیا کړی ده بیا تربیت د عام خلکو عام انسانانو ته ضرورت ده خو بیا زیات ضرورت د علماو ته تربیت ده علما د دین اسلام ترجمانان وي او څه کله ترجمان تربیت شوی وي نو هغه د قوم او د عوامو راهنمایي ښې طریقې سره کوي او که بیا عالم څنګه ترجمان ده دا غي تربیت نه وي شوی نو هغه د قوم او د عوامو د مسلمانانو څخه تربیت کوي تربیت په ځای باندې هغه نقصان کوي همدغه وجه د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله عجیب جمله فرمایلی ده مختصره جمله ده خو ما او تا ته باغی ډېر لوی عبرت ده هغه فرمایي وی تعلیم بغیر تربیت کے فتنہ ہے تعلیم بغیر تربیت کے فتنہ ہے تعلیم لیو تربیت نہیں دغه تعلیم فتنہ ده اوس ما سوچ کوو چې دغه کومه جمله حکیم الامت رحمه الله فرمایلی ده د دې تشریح زده زبر د په تشریح کې لاړم یقین وکړ چې دماغ او سترګم کولاو شولې ابلیس ته الله تبارک وتعالى ډیر لوی علم ورکړو خو تربیت ورسره نو چې تربیت نو ورسره الله تبارک وتعالى ورنه ورکړ فتنه ورنه ورکړه بل عام دې باور غسن علم مو تربیت نو الله تبارک وتعالى هغه کوم انجام وکړو هغه کوم پیروکارو دغه انجام څه شروع هغه بلاش مثالونه دي فتنه خوارج تاریخ تاسو پڑھاو کوي دوی سره علم هم دوی سره عبادت هم حدیثو کې دغه کوم صفات ذکر دي لیکن تربیت نو صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اغینا څومره لوی فتنه خورا شول او تر اوسه پورې هغه فتنه روانه ده دا د تعلیم بغیر تربیت نه دا انجام ده نو د علماء تربیت دا د عام تربیت په نسبت باندې نور هم زیات ده وفاق المدارس العربیه پاکستان دغه اهم مسلې د پاره دغه کوم پروګرام ده د دې انعقاد کړی ده د دې سره علماء تربیت سره د دین هم زیات تربیت دا د مدرسین او د معلمین تربیت ده معلم او مدرس دا نعمای قومي دا د قوم تعمیر کوي دا د معاشري تعمیر کوي دا معاشري د پاره په صلاحیت خلق پیدا کوي او صدقه مدرس د دې تربیت په خپل باندې نه وي نو دا به د بچو د شاګردانو سره د تربیت کوي دا به د قوم کم افراد دي دا غوي اصلاح په کومه طریقې سره کوي وفاق المدارس العربیه د تربیت په حواله سره کم اهم ترین شخصیات دي صداغوی تربیت د ټولو زیات ضروری ده څنګه مدرسین نظرات دي د مدرسینو کې هم هغه مدرسین څنګه د قران پاک اساتذه کرام دي هغه لپاره دغه مجلس انعقاد کړی ده زموږ عزتمندو تربیت په حواله سره دغه کوم اجلاس منعقد شوی ده دې پروګرام ته درې مدربین حضرات خالص فهم دې بنیاد باندې غوښتل شوی دي صد درس کم میدان ده تا کم نوجوانان فضلای کرام دي دوی د دغه میدان د مشکلاتو نه خبر نه دي او قدم په قدم باندې دوی ته مشکل مخې ته کیږي او دا غریبانان به پریشان وي چې دغه مشکل حل وسده بل طرف ته هغه علماء کرام دي صد دغه میدان مشکلات یې عبور کړی دي او تجربه ورته حاصله ده وفاق المدارس العربیه پاکستان د طرفنا د هغه علماء او د هغه قراء د هغه تجربه کار اساتذه انتخاب د وفاق ذمہدارانو تاسو لپاره کړی ده څنګه دغه مشکلاتو نه وتلی دي دغه تجربات نه وتلی دي او یدي تونا په دغه میدان کې هغه ته حاصل ده او په دغه کب معاملاتو کې هغه ته مهارت هم حاصل ده او تجربه هم حاصله ده هغه شخصیات انتخاب تاسو لپاره شوی ده چې تاسو به تدریس په کومه طریقې باندې کوئ د دې جدید اسلوب سره جدید طریقې د تدریس سره هغه هم تاسو ته ښایي دغه شوبه حفظ شوبه تجوید شوبه ناظره دې لپاره اصول او ضوابط سره قاعده په کومه طریقې سره پڑھاو تجوید په کومه طریقې سره پڑھاو حفظ بچی دا هغه ته حفظ په کومه طریقې سره د قران پاک موږ ته یادو هر یو د پاره ځان ته عنوان هغه مختصر دی د دې ته حواله شوی دا دې مدربین او حضرات په هغه باندې भरपूर تیاری کړی دا هغه نه پاتې ځای تشریف راوړی دا
دغه کم تفصیلات دي او دغه کم تجربات دي دا هم تاسو ته مخې ته کیږي. دې سره سره